د هر منکر حدیث نه زما دا سوال دی. قرآن عظیم الشان کې الله فرمایي وآتوا الزکات، تاسو زکات ادا کړئ. نو سوال دا دی چې قرآن کریم کې خود زکات د ادایګي حکم رالو، اوس به دا زکات په چا باندې فرض دی؟ په کوم خلکو؟ آیا ټول خلک زکات ورکړي؟ دلته خو مطلق حکم راغلی دی، هر یو سړی هر یو ښځه دا به زکات ادا کوي؟ نه، زکات په صاحب نصاب باندې فرض دی. هغه مال چې د ضرورت اصلیو نه زائد وي، کال په تیر شوی وي، صاحب نصاب دنو دا به کال پس دغه مال سلوختمه حصہ رالی او مستحق فقیر ته به ورکي. دا قسم شرایط اور اصول درته د قران نه ثابت کا. قران خو صرف فرمایلی دی وآتوا الزکات، زکات ورکه. زکات په څوک ورکي؟ دویم زکات بسمره ورکي، درته د قران نه ثابت کا. چې سو پر د حدیث کتاب نیکو لو کړي دا سیس د قران نه نشي ثابتوله. د سونی نصاب سره، د چاندی نصاب سره، د مویشی د حیواناتو نصاب سره، مال تجارت کې څه نصاب دی؟ کو چا سره دا ټول نصابونه برابر وي څه حکم دی؟ کو چا سره یو نصاب برابر وي څه حکم دی؟ دا سيزونه د قرآن نه ثابت کا. ستاغه دادایم نشي ثابتولی. ته صرف وای چې قرآن کریم زمونږ د هدایت لپاره کافی دی، حدیث ته ضرورت نشته. چې سو پورې د حدیث نی منلې د قرآن کریم به د آیت باندې ځان پویول نشي. خلک ما گمراه کوي، الله نه ویریږي. د معمولی شهرت د حاصلولو د لپاره دو درې بکواسات وکي او لا علم خلق د لا علم په وجه تاسو له لایک در کی چې او جی حضرت صاحب خو سم خبرو کا او حق ویلی دي، دا سه حق ته خدای ستا نصیب کی. لہذا الله نه ویریږي او کنه د غنی تر خپل فساد خورول جاری ساتي. د دې سوال جواب مال راکا. دویم قرآن عظیم الشان کې د یحیی علیه السلام متعلق الله رب العزت فرمای وحنانا من لدنا وزکاتا. وزکاتا ټکی دا یحیی علیه السلام د لپاره استعمال شوی دی او دې آیات کې څه استعمال شو؟ آتوا الزکات، تاسو زکات ادا کې. نو دا ادا کولو حکم انسان ته شوی دی چې زکات ادا کا. دک زکات ټکی استعمال شوی د یحیی علیه السلام د لپاره. دلته به د یو آیات کې د زکات نه څه مطلب ولو، د بل آیات کې به د زکات نه څه مطلب ولو. دا فرق بغیر د حدیثو د کتابونو د کلاول نه ته نشه ماته بیان کا. اوس د سیم خو نشي ویلې چې د یو آیات کې زکات مراد دی مثلا هغه حصہ چې کوم کال بعد صاحب نصاب د خپل مال نه اداګي فقیر د ورګي دغه مراد دی او د بل کې دغه مراد دی. دا غلط تفسیر شو. وای د دې په مابین کې چې کم فرق دی هغه مونږ ته حدیثو کې خودل شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرق مونږ ته ظاهر کړی دی. نو چې سو پر د حدیث منلې نه د دې آیات په مفهوم د سره پوي دی نشي. الله رب العزت فرمای وحنانا من لدنا وزکات. یحیی علیہ السلام زکاتن سمانا د گناهونو نه پاک، د نفس تزکیه کړي شوی انسان، د گناهونو نه مکمل پاک نیک صالح انسان. دلته د گناهونو د پاکوالی معنا د پرهیزګاری معنا مراد ده. وآتوا الزکات کې د زکات نه مراد پاکوالی نه دی بلکې په صاحب نصاب باندې چې کال پس کم سلوختمه حصہ د مال واجب او فرشي او مستحق ته ورکړي دغه حصے د مال ته زکات ویل. یو ځای کې یو مراد بل ځای کې بل مراد. دا فرق مونږ ته چا خودلې دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم. او دا فرق خودلو والا شخصیت چې کمی خبرې کړي دغه ته حدیث وای. چې سو پر دې حدیث منلې نه دا قران کریم په ډیر شي آیاتونو کې تخپلا سمجھ سره فهم نشه حاصلولی.